أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین. نن باقاعده چې د تدریسي سیشن سره چې د تاسو خدمت کې حاضر یو او نن زمونږ به د حروف تهجی چې کومه سلسله مونږ شروع کړې ده د نرسري کلاس لپاره د هغې دویمه حصه به چې دی ستاسو مخې ته چې دی پیش کوو، چونکې مونږه د تدریس د حروف تهجی طریقه په لومړي ویډیو کې ښوولې ده چې تاسو به د هغې دپاره څه طریقه استعمالوئ، د هغې ساخت او د هغې صوتي اواز چې دی هغې پهچان دپاره سرګرمی او مختلف دغه مو ښوولي. خو نن مونږ چونکې دا تدریس د ټیچر دپاره دی او د هغه والدینو دپاره دی چې په کور کې ماشومانو سره هوم ورک کول غواړي یا ماشومان په خپله ګایډ کول غواړي، نو بنیادي مقصد چې دی د دې ویډیو دا دی چې په دې باندې والدین د تدریس طریقې زده کړي او دغه شان اساتذه کرام خصوصا پبلک سکولونه چې هغې دپاره د ټریننګ انتظامات نه وي، نو دا سیشن ما شروع کړی بنیادي طور د والدینو د پبلک ټیچر دپاره او موجوده NTS ټیچر چې کوم زمونږ شعبې ته راغلي دي نو هغې ته بنیادي ټریننګ ورکول دي چې تدریس به څنګه کوئ. نو لہذا امید لرم چې تاسو به د دې نه ټول ښه استفاده کوئ. د دغې طریقو زده کولو نه وروسته زموږ سره چې دی نو لږ غونته کې د حروفو تهجي ګروه بندي که مونږ بیا وکړو چې ماشومانو سره مونږ 2-3 میاشتې دا حروف بوزو، نو که ښه خبره ده چې مونږ هغې ته لږه ګروه بندي وکړو او د دې له یو طریقه چې دی نو ماهرینو ورکړې ده چې دی د په ګروپونو کې تقسیم کړي، یا داسې به ورته ووایو چې خاندان نوم یې ولی ایښی دی چې د هر یو د 100 حروفو چې دی خپل خاندان دی، یعنی د هغې څه مشابهت دی یو بل سره، یو شانوالی دی یا په ساخت کې یا په لیکلو کې، یا نو هغې دپاره چې دی نه هغې یو ښه دغه کړی دی، یو کاوش کړی دی. انشاءالله ما سره وایټ بورډ موجود دی، تاسو به وایټ بورډ غاړې ته هم بوزم، هغې کې به تاسو هغه ما جدا کړي دي او تاسو دپاره ما تیار کړي دي. کوشش به مونږ دا کوو چې انشاءالله اوس به په دې کې وایټ بورډ هم مونږ استعمالو، هغه تکنیک تدریسي طریقې به مونږ برای راست استعمالو چې تاسو د دې نه استفاده وکړی شئ. نو د حروف تهجي کې چې دی د بې خپل یو خاندان دی، هغې ته مونږ دا ویلی شو چې د بې د حروف تحکم بې حرف چې دی د دې سره وابسته نور په دې شکل کې کوم حروف دي د هغې خاندان، نو په هغې کې زموږ سره یو ب ده، یو ف ده او یو ت ده، یو ټ ده، یو س ده. دا ورته موږ په پښتو ټرمینالوجي کې وایو، خو په دې جدید اوس کوم طریقه کار چې نه په هغې کې ب پ ټ او دا س، یعنی دا 15 حروف شو، دا د یو خاندان نه دي. نو دې ته چې دی نو په دغه چې دی د ماهرینو په ژبه کې د بې خاندان وایي. دغه شان چې دی د جیم خاندان، د جیم په خاندان کې زموږ سره 4 حروف دي، یو دی جیم، بل دی چې، بل دی خې، بل دی خې، یعنی د دواړو خې ترمنځه فرق معمولی شان کومه چې نقطې والا خې ده الماری کې ویل دي خې، چې لکه دا ځای لږ وتخنیږي. نو دا ځان له خاندان شو. د دې فایده به څه وي؟ د دې فایده به دا وي چې ماشومان به په اسانه باندې وپېژني. مثال په طور یو بې وپېژندله نو بیا هغه ته صرف دا تفهیم ورکول دي چې ګوره بیټا دا بې چې د صرف یو نقطه د لاندې، یعنی د ب د لاندې یو نقطه ده، د ت د فاصله 2 نقطې دي او د پ د لاندې 3 نقطې دي، او بیا چې دی نو دا س چې دا څه چې ورته مونږ وایو د هغې راپاسه 3 نقطې دي، او ټې چې دا ترېنه لږه مختلف ده، نو به په 2 وړو کې ولیکې نو بس هغه ټې شي، د ټ به ترېنه جوړ شي. نو دغه شان د جیم په باره کې ورته تم تفهیم ورکولی شي چې دا کومه دایره یا دا ګول شکل کې جوړ دی، نو د دې چې دی په منځ کې نقطه راشي نو دا ج شي، دننه چې ورته کله 3 نقطې شي نو چ شي، چې بغیر ټولې نقطې ته ختم شي نو ساده ښه شي، او چې کله په یوه نقطه شي نو ښه شو. نو دا یو چې هغه زده کړو نو هغه د 3 ټکو تفهیم زده م کو، لیکل هم زده کو. اصل کې دی کې د لیکلو مشته نو په هغې کې د خاندان ګروه بندي چې وشي نو د وړوکي ته چې دی نو د لیکلو اسانتیا هم راشي. دا شانتې چې دی زموږ سره بیا بل حرف چې دی دال دی، نو هغې ته موږ د دال خاندان ویلی شو. نو په هغې کې ځان له چې دی تقریبا 3 حرف دي، د، ډ او ظ. صحیح شو؟ د دې ز او ظ په منځ کې چې دی نو لږ فرق دی. دا چونکې عربی حروف تهجي شي بیا خو به ډېر زیات فرق دی، بیا به ډېر زیات واضح وای ذال او ز ساده. صحیح شوله؟ نو دغه شان بیا د ر خاندان چې دی
هغه جدا دی. د ری په خاندان کې ځان له څلور ټکي دي، ر، ړ، ز، ژ. دا څوک ورته جم وایي او څوک ورته ژم وایي، خو دا مشهور چې دی ژ. لکه هغې نه مونږ ژلباري که نه، ژبه. صحیح شوه؟ ټلویزیون، ډویژن، دا لکه چې دی نو د ژ چې دی نو دا درې خاندانه دي. بهرحال د دې اوازونه به هم بیا د وخت سره چې دی انشاءالله وکړو چې د هر حرف که ضرورت ګڼو کمنټس کې مونږ ته بیا ووایه، مونږ به د هر حرف درته ځان له اواز وکړو چې د دې اواز ادایګي څنګه ده. د دې نه علاوه بیا زمونږ سره چې دی د حروف تهجي جوړې دي چې هغې ته مونږه جوړې ویلی شو. لکه ګوره س او ش جوړه، ضاد او ضاد جوړه، ط او ظ جوړه، غین او غین جوړه، کاف او قاف جوړه. دا شان بیا د دې نه علاوه باقي حروف چې دي هغه جدا دي. ا دی، ا دی، ف دی، ل، م، ن، و، ه، ا، دو چشمې های، خې، وړی او غټی. دا زمونږ ټوټل حروف تهجي شو. نو که چېرې فرض کړو دا ورته مونږ په تقسیم وکړو، تاسو زه لږ بورډ غاړې ته بوځم چې دا ما دغه کړی دی پکچر به پکې هم امید دی چې ورکړو، خو تاسو چې دی د دغه لږ ووینئ نو ډېر زیات بهتر وي. دا تاسو مخامخ لیدی شئ. دا مونږ چې دی د حروف تهجي کوم خاندان چې دی نو هغه مونږ ورکړی دی چې په دې طریقه باندې لکه ماشومانو ته چې دی دا جدا کړی شي. دا خو تاسو ته ما یکمشت در کړی دی، خو تاسو به داسې نه کوئ. تاسو به ترېنه صرف یو خاندان یو ورځ چې کله ماشومان تاسو سره مانوس شي او د هغې د تدریس سره واقفیت وشي، 3-4 میاشتې وشي، نو دا ورته بیا ګروپونو کې تقسیم کړئ. څنګه چې لکه دلته زموږ سره چې دی په دې دغه باندې لیکلي دي، په دې وایټ بورډ باندې لیکلي دي. نو دا تاسو ته مونږه د حروف تهجي چې دی د هغې خاندان او د هغې جوړې دا وښولې چې دا ځان له یو ټاپک دی، ځان له یو بحث دی. په دې باندې چې دی نو امید دی چې تاسو ته فایده میلاو شوي او مخې ته به انشاءالله روان یو. او د تدریس اردو نه وروسته به انشاءالله تدریس میتھمیټکس ابه څنګه کوو، نو دا ورپسې زموږ هیرې سلسلې را روانې. د دې سلسلې صرف یو ویډیو به انشاءالله کوو، مزید بیا به موږ بل سبجیکټ ته ځو. صحیح ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.